بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام تپوسو کو چھ ای الاسلام افضل. اور انہی روایت غند خبر دا ای الاسلام، ای اعمال الاسلام، ای بر الاسلام. دا اسلام کم اعمالو کی افضل کم یو دے. مون پرون ویلیو چھ دا حالات مطابقی. قال من سلم المسلمون من لسانه ویده. پرنی حدیث کم دا السلام علیکم ویلو فضیلت بیان شہو او دے کے داغی حکمت بیانی چھ دا السلام علیکم ویلو سا مقصد دے. سلام بنیادی طور سلامتیا وانی دلالت کی، حفاظت وانی دلالت کی. اللہ تا السلام پدے وجوئی چٹول مخلوق لا سلامتیا غور گئی. اغاق پل سلامتیا کی چاہتا محتاج نہ دے. قرآن مجید میں اعلان کرے من یکلوکم باللیل والنہار من دون الرحمن. سوک دے چاگستا سے حفاظت کئی دشپے و دروازے در رحمان نے علاوہ. انسانان چٹور دیشی نے حفاظت سوک کئی. دا محفوظتیا حالت چا پیدا کرے دا اللہ پیدا کرے. پدی بنیاد باندے اللہ تا السلام ہوئی. ہر قسم سلامتی کاغا دے دنیا کی و کپا آخرت کے دا عذاب نہیں. پدے دنیا کے دا مشکلات و مصائب و نبچ کولی، آفات و بلیات و نبچ کولی دام اللہ کئی. تو دیو جنا دا اللہ اسماؤ کے السلام یہ سمجھتا رہے. وہ دے کے حکمت دارے دلتگی چھ منگا چاہتا ہوایو السلام علیکم. سلامونا منگ دیر شیکو کولم پکار دی. مانزے کے سلام کو السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اور چکر سلام اگر جو نوم یو کس بلتا ہوئی السلام علیکم یا السلام علیکم. دا ٹول پٹ ہوئی. دا آغا سلام نہ رہے چھ ما السلام علیکم ہوئی نتب ہوئے کری وعلیکم السلام. موس تاسو کو تاسو ٹول السلام علیکم ورحمت اللہ خی طرف تا اور اس طرف تا اکو جواب در کا تاسو لچا وعلیکم السلام. دیکھ جواب چاہو نہ کہ دی وجہ دارا چی دا سلام قسمو نہ گن دی. سلام کلا دا دعا پمانی چی ہوایو السلام علیکم پمانزے کی ہوایو دا سلام دا دعا دے جواب نہ غوری. اور چکلا مڑی تو آئیو السلام علیکم ناغم سلام دا دعا دے اغم جواب نہ غوری. دا بحث دلتا گی نا دی کول پکار چھ مڑے اوری کناوری. نصوص نا دا معلوم ہے چھ مڑے ناوری. دا احنافم دا اکثریت رائے دار چھ مڑے ناوری. البتہ بعض صحابہ داوری چھ مڑے اوری. خس شیوری آغا شیوری کم چا حادیثو کے نقل لی اخو کشار پا حادیثو کے نقل لے غوری. و دا دویم سیز السلام علیکم نباد خلق دا استدلال کی چمڑ سلام ہو رہی. نور سے زنہ خونا ہو رہی سرائی جگڑا پسی شی گئی مڑی اڑو دا جوندی خبر ہو رہی دانا سے چلوشی. اخو سے شے نشی کولے سے کار نشی کولے نہ دعا کولی شی نہ سا عمل کولی شی. دیکھا حدیث دے چھ انسان کلے ملشی داغا عمل ختم شی.
کار مار نشي کولی الا من ثلاثن مگر درې کارونه دي چې د هغې ثواب ورته ورسي. مړي ته چې مونږ کوم سلام کوو نو هغه سلام دی کوم چې مونږ پانځه کې یو بل ته سلام کوو. سلام د دعا دی. بعضې ناپوه وي نو هغه لړ شي نو مړي ته السلام علیکم وایي نو بیا یو ساعت به ځان ته پخپله وي وعلیکم السلام. دا ناپوهتیا ده. دا خیال لای چې ماله چا جواب را نه کو نو زه به ځان ته جواب وکړم. دا تا ځان ته ونه کو وعلیکم السلام خدا مطلب دی چې پتا دې سلامتی ای دا دې مغه دا وکړو. د سلام قسمونه دوه دي، یو ته سلام او دعا وایي، بل ته سلام او تحیت وایي. مونږ چې آپس کې یو بل ته وایو السلام علیکم نو دا سلام د تحیې دی، دا جواب غواړي. کوم سړي چې السلام علیکم وورید نو هغه جواب ورکول لازم دي. او مړي ته چې کوم سلام کو یا په مانځه په آخر کې وایو یو بل ته چې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، نو دا دی سلام د دعا، دا جواب نه غواړي. ته دې وجه نه چا داسې نه دي کړي چې یو وایي السلام علیکم ورحمت الله ول ورته راغلی وي چې وعلیکم السلام. دین په اصل چوکاټ نزد کول پکار دي، اصل ځای نزد کول پکار دي، خپل عقل لیکن نه دي ور داخلول پکار. چا چې مونږ السلام علیکم ویل نو مونږ هغه ته یو پیغام ور ورسو. یو پیغام دا دی چې ستا لپاره د الله رب العزت نه د سلامتیا د حفاظت سوال کوم، د هغې دعا کوم. دویم دا چې مونږ چاته السلام علیکم ویل نو په هغې کې مونږ هغه له یو یقین ورکو، یقین دهانی موکړه چې زما د طرف نه به تا ته څه قسمه تکلیف نه وي، نستا مال ته، نستا اهل و عیال ته، نستا کور والو ته، نستا بچو ته، نستا جایداد ته. سلام کې دومره لوی حکمت دی. خلک یې پې مایا نه پوهېږي ځکه یې کوي هم نه. سلام سړی د خولې دې هم کوي لیکن هغه څه دې هم کوي کوم چې د حدیث کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، د اسلام کوم عمل ډېر غوره دی؟ موږ ویل دا حالاتو سره تعلق لري. په اونې حدیث کې تاسو ویلو په چا ډوډۍ خورول. نو دې حدیث کې راځي چې هغه څوک چې د هغه لاس او د ژبې نه نور مسلمانانو ته تکلیف نه رسي. اصل کې دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مصلح دی، هغه محسن دی، هغه واعظ دی، هغه ناصح دی، هغه پیغمبر دی. کم ځای کې چې کومه کمزوري ویني نو هغه د هغې اصلاح کوي. دا څوک چې تپوس کوي نو ممکن دا چې د تبا د د لاس نه به بعضې خلقو د تکلیف وکړي. بعضې کسان داسې ښه خلک وي، نیکان خلک وي، لیکن د هغې بعضې خویونه ښه نه وي. مثلا ډېرې خبرې کوي، سړی په بد ګڼي. داسې بني آدم چې راشي نو خلک ته یو طرف ته کېږي دا مغزو سټک دی. نو دا هم تکلیف دی، ولې ډېرې خبرې کوي. بای سړی وي هغه سره به ته ناست دی، د هغه به عادت دی چې به سنګل باندې تا وایي بیا بیا راسه، ته به ته خوا خوا کېږي دی بیا دغه چل کوي. لکه تکلیف ولې ورکوي؟ خپل عادت نه مجبورتیا نه کوي خلک. بعضې خو بالکل سړي پسې لاس وي، بېعزتي کوي، د هغه بال بچ خرابوي، د هغه مال پټوي. اولاد د پلار مخالف کوي، پلار د اولاد مخالف کوي، یا ظاهري فصلونو ته نقصان ورکي، املاکو ته نقصان ورکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب کې دا فرمایي چې دا هغه سړي عمل افضل دی سلم المسلمون من لسانه و یده، چې محفوظ پاتې شي نور مسلمانان من لسانه د هغه د ژبې د ضرر نه. ژبه یې مخکې ذکر کړې ده. د هغې وجه دا ده چې د ژبې زخمي ناروغي
د تورې زخمی رغیږي لیکن د جبې زخمی نه رغیږي. بظاهر خدای نرم ټوکړه ده لیکن انسان کدا چاله رو بغی کنه سخت خبرو کی هغه چرې نه لري کیږي. حدیث کرا دی امہات المومنین کی یو بیوی د بلی بیوی په باره کې سو غیر مناسب خبر ہوگا اچھی تو زمون خلق هم عیب نه کړي چیتا وي کله وای دنګاړو دا جمله مونږ ته ګناه نه ښکاري لیکن احادیثو کې دا شته چې هغه ویل چې چیته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاده کلمه چې کوم دا دومره خراب ده چې دا د او یو دریابونو دا غي په وبو باندې وینځلو سره نزایل کی ولې ته کې دوه خبرې وشو یو بنی آدم که دنګ دینو دا د ځان په خپل دنګ پیدا کړي که الله دنګ پیدا کړي او که یو بنی آدم چیت نه دا چیت الله پیدا کړي او کنه د بنی آدم په خپل کړي دا خو الله کړي نو ته یو بنی آدم تر چیتوالی د وجه یا دنګوالی د وجه سپک ګوري نو دا خو د الله تخلیق ته سپک ګوري او که یو بنی آدم مزیدار دی ډول ډال یې ښه دی نو دې کې د څه کمال دی دا د پخپله پیدا کړی دا خو په ده د الله فضل دی خو د الله فضل چې پچایي نه د الله نور مخلوق ته سپک نه ګوري په دې بنیاد دا قسم الفاظ دا د انسان زړه کټ کوي او دویمه وجه دغه ده چې هغه انسان په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي دیو نه معاشره کې تاسو وګورئ چې بای سړی به چیتی ناغه غریب په دې مجبوري چې هغه فټ فټ دنګې دنګې سبلې ځان له جوړېږي ولې خلک یې نه پرېږدي او دا بظاهر موږ ته واړه ګناهونه ښکاري لیکن دا واړه ګناهونه نه دي دا غټ ګناهونه دي ځان ساتل پکار دي یو مسلمان د خپلې ژبې د ضرر نه بچ کول دا ضروري ده د اسلام علامت ده په خوله به چاته بد رد نه وایو د ژبې تکلیف دا سخت ومي ډېر ومي اکثر اذیتونه په ژبه ورکولی شي یو سړی ولګي بل ته کنځلو کی دا د ژبې اذیت دی دی د من سلم المسلمون من لسانه نه وتره کنځل خلک چاته نه کوي غیبت د چا نه کوي چاپلوسی د چا نه کوي نمیمه چغلی نه کوي چې د یو مجلس خبرې بل ته وړي د بل ته وړي دا ټول د ژبې نقایص دي ډېر لوی عبادت گزار خلقي نیکان خلقي لیکن ژبه ډېره سخت دی نرمه خبره نشي کولی او دا ته یېرئ چې دا هم صدقه ده ان من الصدقه ان تلقى اخاک بوجه طلق دا هم خیرات دی چې یو مسلمان سره پرون تندي ملوش که کار کې او کنه کې خبره خلق نرم کوي کار مکوا صحیح معذرت ورکو نور حدیث کرا دی کنه چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه وایي پورا کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغه د لاس او د ژبې د ضرر نه بچي د ژبې ضرر خو ډېر زیات دی غیبتونه څومره عام دي یو سړی به ناست وي ساخوا کې خبرې اترې وکړي ته به وایې دا زما ډېر زیات مهربان دی خو چې ته لاړ شې یو دوه منټه پس واپس راشه نو بیا به هم هغه تا پسې یو گپ شروع کړي دې ته آفات اللسان وایي امام غزالی رحمت الله تعالی علیہ کتاب د احیاء علوم الدین هغه لوستل پکار دي هغه د ژبې آفات لیکلي دي او حدیثونه او قرآن نه ثابت کړی دا چې ژبه کې کم کم جرایم دي کم کم جرایم دي چې خلک د ژبې په ذریعه دي دروغجنه گواهی دا د ژبې آفت دی سړی دی په چا دروغ نه تپي صوفیاء کرام وایي ګوره دا ژبه دا د غوښې ده
لیکن دا سو وجدا چې الله رب العزت دا غینا د 22 غاښونو شپول ته وکړل جب کم دی غاښونو کې دن نه لیکن حکمت دارې چې انسان دی د دې استعمال په احتیاط باندې کوي څنګه چې انسان خوراک کوي نو خپل جبه د غاښونو مینس کې نه راولي ډېر تکلیف ورته نو که عام حالاتو کې د جبې نادرست استعمال شي نو ټیک دا د خو پیسې نه ایتلې لیکن مخامخ سړی د چا باره کې چې خبره شوې ده هغه یې تباه او برباد کړ دا ګناهونه یې دا نه دي کول پکار غیبت ګناه کبیره ده کنځلې کول ګناه کبیره ده او دروغ هم دي یو بني آدم یو سړی ته ووایي چې ستا داسې کړی کولی شي به دې عمل داسې ګپ خو نه دی سړی پې سپک هم لګي ډېر لوی لوی خلک مشران سپک اخلي چې راښکاره شي نو واړه ته هم تښتي وې د خوله داسې دا اخلاق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې عبادات نه ښیي یوازې زکات مونځ روژه حج نه یوازې عقیده نه یو سړی چې هغه ایمان راوړو نو پکار دی چې د نورو اعمالو سره سره هغه د خپلې ژبې حفاظت هم وکړي او حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر خلک به جهنم ته ځي د څه شي د وجې به ځي د حصائد والسنتهم د وجې به ځي یعنی خلې دومره غلطه استعمال کړی دا چې نیکۍ ټولې برباد شي او بعض احادیثو کې مثال دا سړي ورکړی دی غوا سره څاروي غویان چې ته په یو فصل باندې ورپرېږدي نو هغه نه خپل پردی پېژني او نه هغه وچولون پېژني بس لګیا سړي یو بني آدم چې په دې نه پوهېږي چې د ژبې استعمال څنګه وکړم خبره په کوم انداز وکړم دروغ ویم که رښتیا ویم کنځل وکړم که نه نرمۍ خبره وکړم نو په دې کې او په غوی کې څه فرق ده تشبیه مقصد هم دا چې دا خو د غویانو کار دی څاروي وچ او لوانده ګناه او نه ګناه نه پېژني دیم لګیا دی بس ټولې خبرې کوي هره خبره د کولو نه ځان په دې پوهول پکار دي چې مونږ ډېر شي څیزونه وینو او ډېرې خبرې اورو پکار داري چې مونږ دې هغه خبره وکړو د کومې چې اهمیت ده غیر ضروري خبره خولې راوستل نه دي پکار او بیا داسې خبره چې په هغې د مسلمان زړه خرابېږي هغه بالکل خولې راوستل نه دي پکار ورنه زمونږ د اسلام معیار به راوغورځېږي کم تول دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت زمونږ هغه ایمان به نه پاتې نه به هغه اسلام پاتې افضل په اعمالو کې څه شی دی بل مسلمان د خپل ضرر نه بچ کول دا افضل الاعمال دی یو سړی که مونځ کوي د هغې تعلق ځان سره دی ما د چا د مونځ څه فایده او نقصان نشته خو که یو سړی زما بېعزتي کوي په خوله باندې نو په دې کې زما نقصان دی خلک دا افضل عمل پرېږدي مونځګزار وایي کنځلې به کوي مونځګزار وایي غیبت به کوي دا ستا شان سره لایق نه ده ورپسې ید لګي ید لاس ته وایي نو کله سړی لاس وهل بطور محاوره ومي که نه فلانی ولګې د فلانکي پسې ډېر لاس ووهل د چا خلاف لاسونه مه وهه چې ګورې هغه چې دی دې وخت کې څه کوي چېرته ځي کوم ځای نه ګټي څه چل کوي د الله رب العزت اختیارات ما اخلی د الله اختیار او کله د ید نه مراد دی چې د هغه مال ته نقصان ورکړي په لاس باندې بالفرض د هغه فصل اوس وځي هغه فصل غلا کی یہ اوټه کوي وی وهي بے ضایع دا پلاس باندې نقصان ورکول دي دا حقوق العباد دي څومره نیکان خلق ترې نن پای کې 2-3% وداسي چې هغه د انسانانو د حق خیال ساتي اکثر نیکان انسانان د خلقو د حق خیال نه ساتي دا مناسب خبره نه ده حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تپوس وکړو چې او زما مرګرو تاسو غریب پیژنې چاته وایي نو ټول وویل یا رسول الله چا سره چې پیسې نه مال دولت نه نه غریبي صحیح ده دته غریب وایي مونږ هم ورته غریب وایو
لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر دانا دی، ډېر هوښیار دی. هغه یو بله غریبي ښیي چې هغه د قیامت دروازې غریبي ده. او دا ولې ښیي؟ په دنیا کې خو د چا بار باندې اړوس وځي که نه، غربت به دې ختم شي. څوک به سره امداد وکړي، پلار به درکړي، رور به درکړي، ښځه به له امداد وکړي، چم ګاونډ کې به څوک امداد وکړي. د دنیا غربت ختمېدی شي. خو د آخرت غریبي ډېره خطرناکه ده. هغې وی چې یا رسول الله دا د آخرت غریبي څه ده؟ فرمایل د آخرت غریبي دا ده چې یو سړی وایي نیک اعمال به ډېر زیات دي، ډېر زیات نیک عملونه به، لیکن د بندګانو د حقوق خیال نه ساتلی. ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا، په چا یې ظلم کړی دی، چاته یې کنځلې کړي دي، څوک یې هسې واله دی. دا عام مزاج دی د خلکو، دا ټک ټوک بګۍ لګیا وي، خبرې کوي، غیبتونه کوي، خلکو پسې بېعزتۍ کوي. انسانان ته محفوظ نه دي مسلمانان. نو دا چا سره چې د دنیا کې مظالم کړو، هغه ټول خلق به دی د ګریوانه ونیسي او د الله مخې ته به ودرېږي چې ربا ظلمني هذا، د په ما فلانې ظلم کړو، او ربا زه فلاني ځای والی وم، ربا دا چلې کړو. د الله دربار کې انصاف دی، او هغه انصاف ته همیش انصاف دی چې ظلم نشته دی چلته کې. د چې څومره ګناهونه کړي، نو دا یې ګناهونو په عوض کې به د ده نیکۍ تقسیمولی شي. هلته ګټه ده کړې وه، سهار وختي دی پاڅېدلی و، مانځله، تهجد ګزار دی و، هغه بل به بېلمازئ، ګناهونه به پکې وي. د خلکو خیال دی چې ګناهګار ته چې ورپسې څه کوې نو کوه، او د الله ګناهګار ستا خو نه دی ګناهګار، ستا سره څه یم. نور څه فاسق فاجر دی، خلق هغه پسې خبرې کوي، نیکان لګیا او ته بوتې وي. دا ټول چې راجمع شي نو نیکۍ به ده کړي او به تقسیم پایږي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دی په دغه خلاص شي خو ټیک ده، که خلاص نشه نه بیا چې هغې کوم ګناهونه کړي که نه، نو هغه به په ده باندې ورته بیخ د دې لپاره چې د غاړه خلاصه شي او هغې ته انصاف ملو شي. د نیک کېدو نه مخکې څه شی ضروري شو؟ د انسان خیال ساتل، د مسلمان خیال ساتل. په دې کار نه کېږي چې زما په تندي کې محراب جوړ شوی دی او زه ډېر لمونځ ګزار یم، نه د پلار حق ادا کوم نه د ګاونډي حق ادا کوم، خوله نه لوړ دی خالص، په چا چې مې وسرېږي کېږي د هغه لغلاګانې کوم، هغه وهم د هغه غیبت کوم، بېعزتی کوم. دا نیک عمل هېڅ فایده نه کوي. د بل مسلمان د خپل لاس د ضرر نه او د ژبې د ضرر نه بچ کول، دا د آخرت د نجات لپاره ضروري ده. دې نه بغیر کار نه کېږي. دا دواړه اهم دي، وده کېدل نه دي پکار، عبادات په خپل ځای اهم دي، لیکن د بندګانو حقوق په خپل ځای ساتل ډېر اهم دي. ډېر خلک یې ډېر دیندار وي، قرآن وایي، حدیث وایي، بهر چکرې لګوي د دین د اشاعت لپاره، لیکن کور کې د هغه مور د هغه نه خفوي، خور ته خفوي، ظلم پې کوي، ورور ته خفوي. دا فایدې نه کوي. د ټول نه مخکې دی اول د ورور حق ورکړي، د خور حق دی ورکړي، د مور حق دی ادا کړي، د پلار حق دی ادا کړي، د زوی حق دی ادا کړي. الله به عبادات فایده کوي. د سیرې کلي کې خورشید مولوي صاحب ښه سړی و، الله دې وبخښي، وفات شوی. هغه څه حدیثونه بیانول نه، یو سړي دې تپوس وکړو چې زه جومات ته راځم نو خیخ په به را مخکې کوم که ګسه به را مخکې کوم. دا واړه واړه تپوسونه دي، معلومه ده چې خیخ به به را مخکې کوم. نو د هغه جواب ورته دا و چې ته ورته په جوت ورودانګه، خو تا سره چې د ورور کوم حق دی نو هغه ورکول. دا به د وړو وړو مسلو تپوس کوي. یعنې د بندګانو د حقونو خلک خیال نه ساتي، یوازې دغه لیدو دا کار څنګه وکړم، دا څنګه وکړم. هغه ټیک ده، اهم دی، د هغې نه انکار نشته، لیکن د هغې نه اهم دا خبره ده چې ته به د خپلې ژبې او د خپل لاس د ضرر نه مسلمانان بچ کړې،
اکه بچکول نه شنستا نه کې دا قیامت کې غي بسیزي استاد سمې موږ خو سمې نشته موږ ته څوک دوه درې خبرې وکړي موږ وځي ټیک و دې کی جواب موږ نه مرضی हम भी मुंह में जुबान रखते हैं जमूंगा खुले के जब अश्तर है दार समझ वेली शू लेकिन दाखिरत जवाबदेही दाए वो बुनियादी खबर अदा चे इंसान मखे तदगी चे जवाल तस्वयं कोशिश दा कवे चे दखपल लास ना और दखपल जिबे ना तो देना खलक मुस्तफीद के फ़ायदे और के अल्लाह नुकसान मोर कवे ज़रर मोर कवे वरना दे हदीस मुताबिक द इंसान ईमान चे कम दे और द इंसान इस्लाम दा वडेर कमजोरी अल्लाह टोल दा अमल तौफीक वल अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।